متعلق راځي وفات کېده نو خپل بچی را جمع کړل او بچو ته وی بچو خیال کوي چې په دې کور کې د نه ګناه ونشي په دې کور کې ما 48,000 بار 48,000 زله قرآن مجید ختم کړی دی نو خیال کوي چې دې کور کې ګناه ونه کې دومره زیات ختمونه عزتمندو د قرآن سره مینه او محبت نن دنیا کې دغه خلک په ښه نامه باندې بللی شي د یو شاګرد د امام شعبه رحمه الله چې کله وفات کېده نو خور ورته جاړي خفه وه خور ته وی خوره کې خفه کېږه ما ته خو به خفې چې زه ډېر خطرناک منزل ته روان یم قبر ته و آخرت ته روان یم خو زما هیڅ پروا نشته الحمدلله کوم کور ته چې زه نن روان یم ما د ځانه مخکې 18,000 ختمونه د قرآن مجید کړي دي او ما لیږلي زما هیڅ پروا نشته یو بل بزرگ متعلق راځي اولیاء کې کله وفات کېده نو خپل بچی را جمع کړل کېنول وی بچو تاسو له چې ما کله دا کور جوړو او یو خخته به ما یې خوده نو د هرې خختې په شکریا کې به ما یو ځل قرآن مجید ختمو نو دا کور ما تاسو له ډېر په تقوا او په پرهیزګارۍ جوړ کړی دی خیال کوئ چې دې کور کې د نه ګناه ونشي دا د قرآن عاشقانو قرآن سره مینه وه قرآن سره محبت و 4 کسان داسې تیر شوي دي چې هغوی په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوستی په هغې کې یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جامع القرآن د هغه قرآن سره عشق او محبت و هغه اخري وینه چې تویده نو هغه هم د قرآن د پاسه توی شوه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوسته دي او دویم رکعت بیا په سوره اخلاص باندې کړی او یو بل صحابي دی تمیم داری رضی الله تعالی عنہ اغم دقرن په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوسته او 2 کسان داسې دي چې هغه صحابه نه دي تابعیان دي یو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې حجاج ابن یوسف ډیر بے دردی سره قتل کړي او شهید کړي سعید ابن جبیر د دغه 2 صحابه کرام او سنت تازه کولو د پاره په بیت الله کې ودرید په یو رکعت کې ټول قرآن مجید ولوست او ختم او سلورم الحمدلله پکم امام چې مونږ فخر کو چې مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دغه سړی په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوسته عزتمند دا ډیر ګران کار دی خدا د قرآن د عاشقانو د پاره آسان دی هغوی مینه وه د هغوی محبت و قرآن سره هغوی ته دا کار مشکل نه ښکارېده دا مونږ 14 15 17 کال